بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د سیو لایف فاونډیشن منشیات هسپتال درګۍ نه ظهور اهل تاسو سره مخاطب یم. زما سره په څنګ کې ناست امیر زیب امیر د شعر و شاعرۍ سره تعلق لري. د زما په باره کې یو څو شعرونه لیکلي دي چې د ده نه دا شعرونه واورو. د خپلې مینې اظهار مونږ سره کړی دی. تاسو خپل شعرونه راته چې موږ د ډاکټر صاحب په باره کې یو څو شعرونه لیکلي دي، د خپلې مینې اظهار کوو، که څه غلطي پکې وي بښنه غواړو. ملګرو یو ډاکټر دی چې نوم یې ظهور خان دی، ملګرو یو ډاکټر دی چې نوم یې ظهور خان دی، یو ملګری یې عباس دی، بل ملګری یې نعمان دی. نشیانو لیونیانو له علاج کوي ماهر دی، نشیانو لیونیانو له علاج کوي ماهر دی، ملکن کې سینټر دی، اوسیدونکي د باړوان دی. د هر مریض خدمت ته املا تړلې، د هر مریض خدمت ته املا تړلې، هنرمند دی او الله ورکړی توان دی. هر څوک پې مینېږي چې وګوري کردار ته، هر څوک پې مینېږي چې وګوري کردار ته، اخلاق برابر دی، ښه ښکلی ښایسته ځوان دی. د غرور او تکبر نه ډېر پسند دی، د غرور او تکبر نه ډېر پسند دی، د غریب سره غریب دی، خانانو سره خان دی. د ژوند په هره لاره چې شو ستړی، د ژوند په هره لاره چې شو ستړی، زه به وړمه زما روح دی، زما ځان دی. دا ټوله پښتونخوا چې د نشو نشي خفا کا، دا ټوله پښتونخوا چې د نشو نشي خفا کا، د امیر په زړګي دغه یو ارمان دی. اخیری شعر یو ځل بیا ووایم. دا ټوله پښتونخوا چې د نشو نشي خفا کا، دا ټوله پښتونخوا چې د نشو نشي خفا کا، د امیر په زړګي دغه یو ارمان دی. دا سیدي وګورئ، ډېر ښایسته لیکوال دی، د شعر و شاعرۍ سره تعلق ساتي. تاسو خپله هم ولیدو. نشه ډېر بیکاره څیز دی. ډېر ښه خلک زموږ دې نشو تباه کړل، او د ده په دې خبره به انشاءالله عمل کوو. دا نشې نه به دا معاشره پاکوو انشاءالله. داسې ده. مننه. د امیر زیب امیر شاعري تاسو واورېده. شاعران د قام سترګې وي. دې خبرې ته سوچ وکړئ، دا په کوم حال کې و. دا به تاسو ته پخپله ووایي چې د نشې په حال کې و، دلته چې رالو الحمدلله دا اوس زیر علاج دی، د ده علاج سټارټ دی، او ډېر ریکوري شوې ده. څه لږه ډېره پاتې ده، هغه به مو وشي انشاءالله. او تاسو پخپله باندې ولیدو، او دا ورته پخپله مې یو څو خبرې وکړي چې ده دلته څه محسوس کړل. خپلې خبرې ورته وکړئ. جی مونږ به د ډاکټر صاحب خبره صحیح ده، مونږ به نشه کوله. نو واقعي نشهیي سړی چې کوم دی، هغه د معاشرې نه کټ شوی سړي، لکه څوک یې په څه کې نه حسابوي، څوک په اعتبار نه کوي، څوک ورسره داسې یاري دوستي تلل راتلل هم نه کوي. نو نشه به مونږ کوله، هغې په وجه باندې به زمونږ شپه او ورځ او لکه لینډ دین ګډوډ و. نو دلته کې چې کوم دی، مونږ د دې ډاکټر صاحب سره د امیر زیب امیر شاعري تاسو واورېده. شاعران د قام سترګې وي. دې خبرې ته سوچ وکړئ، دا په کوم حال کې و. دا به تاسو ته پخپله ووایي چې د نشې په حال کې و، دلته چې رالو الحمدلله دا اوس زیر علاج دی، د ده علاج سټارټ دی، او ډېر ریکوري شوې ده. څه لږه ډېره پاتې ده، هغه به مو وشي انشاءالله. او تاسو پخپله باندې ولیدو، او دا ورته پخپله مې یو څو خبرې وکړي چې ده دلته څه محسوس کړل. خپلې خبرې ورته وکړئ. جی مونږ به د ډاکټر صاحب خبره صحیح ده، مونږ به نشه کوله. نو واقعي نشهیي سړی چې کوم دی، هغه د معاشرې نه کټ شوی سړي، لکه څوک یې په څه کې نه حسابوي، څوک په اعتبار نه کوي، څوک ورسره داسې یاري دوستي تلل راتلل هم نه کوي. نو نشه به مونږ کوله، هغې په وجه باندې به زمونږ شپه او ورځ او لکه لینډ دین ګډوډ و. نو دلته کې چې کوم دی، مونږ د دې ډاکټر صاحب سره ایډمټ شو په دې هسپتال کې. دوی مونږ علاج وکړو، شکر دی زموږ ښه خیال ساتي، او مونږ له په ټایم باندې دوايانې راکوي، او هر نمونه سہولت په دې هسپتال کې موجود دی. دا سیو لایف فاونډیشن هسپتال دی د درګۍ ملکن. دا ډاکټر ظهور احمد صاحب دی، دغه شان نور ملګري ورسره دي دې هسپتال کې. او دوی چې مونږ له کومه مینه د دوایانو سره سره د علاج سره سره دوی مونږ له مینه راکړې ده، زمونږ یې خیال ساتلی، زمونږ یې خدمت کړی. نو واقعي چې مونږ هم په خوشحالۍ سره خپل وخت تېر کړو،
او څنګه چې دوی زموږ خیال ساتي داسې موږ